انبیاء کې چې 328 باید خدای کنه فیصل مکه چری ها باید خدای کی کنه چری انا باید چې ویل باید موټو ونو دبل د کافي په لاس موټر یې څنګه نه درې بس کې روان یې څنګه وکړو ها دا یو دا ګي هاون کې روان نو د څه کولای شي بس دې خود کله کېنه ما یا په داسې انداز باندې موسکی چې ډایرکشن دې بدل نشي یعنی که ډایرکشن دې بدلېږي را بدلېږي قبله هم ته به مطابق راځي نه آیت نمبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 69 قلنا ومندا يا نار أورا كوني بردا شيخ وسلاما peaceful سالم دور يقمنا إبراهيم فريسي 72 وسلام على ابراهيم وعلى ذريته او دویرا دکړه ودته هلاک وجعلناهم الاخسرين نمونږ وګورل دوی تاوانیا زیانکا لوزرز ونجيناه ان جاءت نور كذلا ولوطا او لوط عليه السلام الى الارض التي ازمكيا غتا باركنا فيها چې برکتونه ټول مونږه غزما کې للعالمین مخلوقات دپاره مطلق اسم برکتونه فزیکل او سپیریچوال نو فزیکل داو چې دغه ځای دریابونه بلاد الشام کې دریابونه دي دجله ده فرات دی دریای یرموک دی دریای اردن دی او دا ټول بهترین اوبدي علاقه سرسبز ده علاقه ډیره سرسبز ده نو دا کوئی فزیکل برکت او اسپریچوال برکت په بلاد الشام کې الله تعالی د ابراهیمی نسل سوار لزر انبیاء را لګري دي علیهم الصلوات و تسلیمات سوار لزر انبیاء د ابراهیمی نسل ځکه هغه زمانہ کې د هر کلی بزان د خپل نبیو د ګرانډ اهل بزان له نبیو د قمر زمان د کلی بزان له نبیو صحیح ادا بطول بنی اسرائیل د پیغمبران بسوکو بنی اسرائیل یعنی د بنی اسرائیل پیغمبران یو حدیث مضمون دی اگر چې حدیث سندن لږ کمزور دی خو بار په بیل تصور واضح دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زما د علماو ډیوټي او ذمہ داری دا د بنی اسرائیل د پیغمبرانو ده د بنی اسرائیل پیغمبرانو نو معنا دا ده چې لکه د بنی اسرائیل پیغمبرانو د رسول شریعت طرف ته خلق را بلل د موسی علیہ السلام شریعت طرف ته خلق را بلل د ابراهیم شریعت طرف ته خلق را بلل زما د امت علما به هم زما شریعت طرف ته خلق را بلی یوا دویم لکه د بنی اسرائیل پیغمبران چې د هر کلی د پاره پیغمبر بو نو زما امت کې د هر جماعت د پاره ابو لاسید دي صحیح ونجينا ولوطا ان جاءت وركذلا لوط عليه السلام الى الارض التي اسمكيات بارکنا فيها چې برکتونه ټول مونږه کې فزیکل او سپریچوال مادي او روحاني للعالمین مخلوقات دپاره نو ما تاسو ته ویلو چې د ازمکه مبارکه یا انګریزي کې چې ورته دی وای هولي لینډ سو ورته هولي لینډ نو دا هولي لینډ دا موجوده زمانہ کې ټول لبنان ټول اسرائیل فلسطینین اتھارٹی ټول جارډن ټول سیریا یو بیگ پارٹ د عراق سارای سینا او یو لوی پارٹ د سعودي عربیه دا هولي لینډ دی دا څه دی دا هولي لینډ دی او د علاقو کې بنی اسرائیل پاتې شو دی او هغه یې کلیم کوي چې دا زمونږ ده ها اسرائیل العظما یا دی گریٹر اسرائیل چې هغه وي گریٹر اسرائیل دغه ټول هولي لینډ ته وي صحیح نو دې الله تعالی زمکه مبارکه وي ال الارض التي باركنا فيها هغه زمکه نو ابراهيم عليه السلام دې پیداو د بابل کاونټي دا په عراق کې هغه کې یو کله ده
اور وی ورتا یو آر اور او پتہ اور کی ابراہیم علیہ السلام اور کیا چھوڑا ہاں نہ ابراہیم علیہ السلام چې خدای نجات ولا ورکه د اورنا ناغه دغه خطه پرې خودا او مهاجر شو دغه وطن نه دی او دا واره ځان سره روان کړ سو حضرت لوط او خدا ور سره وا حضرت سارا او هغه یو بیرن خدا مینز شندوا ایشو لسوا بچی نه کې دل بال بچنو لہذا دوی رالل دا موجوده فلسطینین اتارټي تاسو به اورئ رائٹ بینک ورته الضفه الغربيه رائٹ بینک نو دا رائٹ بینک دا دریای اردن رائٹ بینک دی شی طرف ته نو دا شی طرف کې یو علاقه ده نابلس ورته او په دغه نابلس کې یو کله دی د ابراهیم علیه السلام په نامه هی مشهور دی الخلیل ورته د ابراهیم علیه السلام نیک نیم څه خلیل خلیل الله لہذا اگر کلی دسوئی الخلیل وی او دغه الخلیل کی د ابراهیم علیه السلام او دغه د اولادونو مقبره هم ده او صرفات جمعات ته هغه جمعات وی مسجد الخلیل او هغه د يهودو د عیسایانو او د مسلمانانو درې واړه په نظام مبارک ټول ورته شي صحیح شو ځکه ابراهیم په ټول کلیم کوي ابراهیم علیه السلام باندې په ټول کلیم کوي لہذا يهوديانو مزيلتا عیسایانو مزي مسلمانانو مزي او د مسجد پنځه وخت مسکی پکې مسجد الخلیل نه ابراهیم علیه السلام دغه ځای ته هجرت وکړ دې ته وایي مکه مبارکه ها اوسو کوی او ډېر غټ جمعه دی ها پاره کې وا يهوديانو په کوم لغه د خپل انتباه کول غواړي ها نو بس تاریخ بدلینو ووهبنا له اسحاق امونگ وبخدتا گفت مکدتا اسحاق علیہ السلام سوال سره ځکه د الله نه اوغستل چې خدای ماته د سارا نه یو زوی راکې ماته واقع ذکر کړی و چې دغه نابلس یا الخلیل ته چې ابراهیم علیه السلام لړ نو دغه ته سټل شو دغه ته سټل شو لوط علیه السلام الله ورته بیا حکم وکړ چې تاسو لیفت بینک ته ورشه رائٹ بینک کې پرې دا او د چا پر ورشه ته لیفت بینک ته دریاب بلې غاړې ته ورشه نو بالکل د دریاب یو غاړې ته الخلیل دی او د دریاب د چر پورې شي نو مخامخ دغه ته ویلي افلاط وادي لوط سوی ورته وادي لوط ډک سی سره روانه ده وادي او دا ډک سی سره روانه ده سلګونو میله علاقه ده او بل د قران کې الله وترکنا فيها آیه بینه لقوم یعقلون چې د قوم نوح د عذاب واضح نشانه ویزیبل نشانه ما خلکو ته قیامت پورې پرې خو دي خو کله چې عقل کار کوي د شوټینګ کې باور دی پیغمبر علیہ السلام نه صحابو ته پوښتنه وې دا ویزیبل نشانه څه دي پیغمبر علیہ السلام ورته شمارلې البحر المیت یو ډک سی ځکه الله تعالی چې د ازمکه داسې اوچته کړه جبرئیل امین راغی او داسې اوچته کړه نو دومره اوچته بوتلا چې د دې چرګانو اوازونه او د سپو اوازونه د اسمان مخلوق اوریدل اول ته راول ټکړه ځکه الله تعالی قران کې تصور ورکړي فجعلنا عالیها سافلها موږ اورکان لازم کوم څه کړه یعنی داس روانه داسې څه کړه نو ته سرچپا کړه نو چې سرچپا کړه د لاندې اخلاص کړه او چې لاندې اخلاص کړه الله فرمایي فجعلنا عالیها سافلها موږ سرچپا کړه صحیح اورکان وکړه وامطرنا عليها حجاره من سجيل ادا پاسم په کانی وره یعنی صرف سچپا مونږ کړه د پاسم کانی ځکه سره چې ډېر غوسه واخلي بیا خپل دشمن مړم چې د مرګ نه پس سره مخ ته ټوکا کوي صحیح نو دای خدای له ډېر غوسه وره ځکه الله تعالی بل ځای فلما اسفونا انتقمنا چې مال ډېر غوسه راو سره ماته مریوان واغسته انتقام مې واغسته نو د خدای انتقام الله مو بچ ساتي صحیح د انسان انتقام ډیر ناکاره ځکه د انتقام خدا سے اور دی چې سره بیا اور کی سودی صحیح ها ابا تقدیر اوس دغه علاقه حضور علیہ السلام وی ډیکسی او دا ډیکسی چې الله تعالی اصلا لازم کړه اخلاص کړه کمره نو دومره دلام سره اخلاص کړه دومره دلام سره چې موجوده کوم ګلوب دی موجود د سی لیول د ټول نه لاندې ځمکه چې د دنیا کې د سی لیول نه هغه د بحر میت ځمکه ده د ډیډ سی او دا خو اوس یې ریسرچ شوه دی اوس فایند آوټ دا چې دا د دنیا د ټول نه لویسټ پارت اف دی ارث دی د سی لیول نه او
قرآن کریم 1500 کال وړاندې ویلو دغه د پیغمبر علیه السلام زمانه کې د پرشین او رومن امپایر دا غي دواړو جنگ وشنو الله تعالی وی غلبت الروم فی ادنى الارض رومیان ډیفیټ شو ان دی لویسٹ پارت اف دی ارث صحیح هغه وخت دا ټیکنالوژي هم چاته یاد نه و د قرآن کریم هر یو آیت کې ځان مستقله معجزه ده هغه ګلوب چا میجرمنٹ کړو هغه وسو قصیله ولا په دې سونو پویدل نه الله تعالی هغه غلبت الروم فی ادنى الارض د سیله ولا کتزما کې الله تعالی وای چې رومیانو ته ډیفیټ بار ته دی یو بحر میت دی دفسی دا یو نشانه ده ځکه چې خدای تاسو راوړل نو دا لازمه کې خدای نو وي صحیح چې دلام سره راوړل او هغه وبې په بر را لې او ټول منرلز او ساټ سمره چې وو هغه پکې ابزاب شو هغه پکې سال شو حل شو پکې لہذا دا غوړ ډنسټي دومره سیوا ده کثافت دومره سیوا ده چې انسان نه ډوبي انت خلکو ځان سره دا ایر په لوړی دا نیو هوا ته کوي بالغ تاسو یې بالغ نه هوا په ورکی نو په باندې راځي واچي او سم کې ان لګي اخبار ګوري او سیجه له لګي راځي چې کوم طرف کې سړی په خپل باندې نه بالکل وګت بکرو دي ځکه باندې بیا بیلنس کېږي نو بس دا سم ګوري لګي نو فرق په بوزي نو بیا ولته نه کارم باندې دا څه چې څنګه نو څه ورته سره راځي نو بیا په دې غاټ کړه صحیح نو یو ډډ سی او حضور علیه الصلاۃ والسلام او هغه ډډ سی کې د اسکیویشن وکړه دای پکې اسکیویشن وکړه یو ځای نه د 3000 جسو میسکی جسې ورته ملاو شي صحیح نو دوی وایي چې هغه داسې جسې دي چې یو خو د هغه هر یو اډو کې مېده شوی دی هر یو اډو کې دغه دوره هایټ نه راوځي نو څه شي صحیح پاتې کی یو او دین دوی وایي چې هغه په دې خوره کې نظم کې داسې هغه جسې سټک شوی دي لکه څنګه چې په سیمټو کې یو کانه زور سره ورولې لمدو سیمټو کې او هغه کې سټک شي صحیح شو او حضور اسلام وی والحجاره السوداء تور کانی نو داسې تور کانی دي لکه دا کول نه دي تاسو وایي ورته لکه سکارو چې اور کې اوس وده تک تور کانی لکه چې اور کې سولې دي حجاره من سجيل صحیح نو په سلګونو میده فری ور سره تل د عراق طرف ته نو بس دوړو طرف ته صرف تور کانی نو هیڅ شي نشته صحیح او خالد مګه پکې دوړو صرف فری وي پکې صفا کړی چې فری وی جوړه کړی نو چې ګوره بس تور کانی دي او حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم وان ارضها لا تخرج ماء عذبا ولا خضرا د غزمکه نس شین دګه راځرغونی نه پکې صاف ډرینکینګ واټر پیدا کیږي نو بولم د بل ځان راډي پټانکو کې یا پایپ لاین باندې او شین دګه پکې نشته بس یو تور کانو سهارا ده ناوي کې روانه الله تعالی مو خپل عذاب نه بچي د خدای قهر ډېر نه کار نو بعد دې حضرت لوط علیه السلام د لیفت بینکو ابراهيم علیه السلام پر رائټ بینکو نو دغه ځای نه ابراهيم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ چې ته د سارای سینا باندې ایجپت طرف ته لاړ شه دا دعوت الته ورسوه ابراهيم علیه السلام بس خود په دوه یو غوي خدای ځان سره واغسته او په ایجپت کې هغه حکومت د امالکایټ چې د کوم ټرایب حکومت چې هغه بادشاہان هغه ته امالکایټ ادا امالکایټ شو اصل کې دا هرټس پیپلو یعنی شپانو دا چوپان دا چوپانان صحیح شو په هیبرو کې ورته هکسوس څه ورته هکسوس چوپان تا هکسوس څه وایي چوپان تا تاسو چوپان وایي موږ شپون وایو شپون وایي ها ګډبا نو دا ګډبا یا د شپنو حکومت خو بادشاہانو اوس دغه مالکایټ کینګ چې کوم هغه وخت یو هغه دومره خبيث سره و چې هغه به د مسافر د انسایډر نه د آوټسایډر سټرینجر چې براغه او سره به خدوا او داغه نظر ته بخراله هغه عزت کوله صحیح داغه په چوکای وای تاسو چوکای وای د نه ټیکټ یا چک پوسټ وي نو چک پوسټ باندې چې سټرینجر به چک هغه کارندگان هغه په دې مکلفو چې خدای ورسره نو دې به صرف داسې چې کینا هغه بادشاہ ته ورسېږي ابراهيم عليه السلام دینه خبرو نه خپل خدای ته وی ته ګوره دا سړی خبيث دی صحیح او دې سړی ذلیلای کسلی سره مور وی حسنوي ورتا که خور ورسره سنوي ورتا کلوري ورسره حسنوي ورتا خو که خدای ورسره نو خدای ولا عزت کوي
بس دا هغه یو نفسیاتي بیماری و سایکو کیس و. نو ابراهیم علیه السلام حضرت سارا ته ودر سارا اگر چې بوډا خدای خو ډیره پرکی خدای ډیر شایسته خدای ډیر شایسته خدای ابراهیم علیه السلام ډیر شایسته سره و خدای هم ډیر شایسته و. نو ورته دا خبيث سره دی وګوره دا چک پوسټ والا بتانا تاسو کې چې دا ستاسو د ورته رور نه دی او زه ورته هم چې خور مې ده نو دواړه به جدا جدا انټرویو کول ناغه او واقعي دا دروغ نو. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي بظاهر خلق ته دروغ کاری او حقیقت ځکه دا خطه کې سوای د ابراهیم علیه السلام بل مسلمانان نو لہذا اسلامی برادر هډ سره د دې دوه کسانو میسکو صحیح. خو به هغه هغه شوزه دوره شایسته و چې هغه بادشاہ بیا هم اراده ورته وکړه غلطه نو څنګه به اراده وکړه نو ځمکه بس کټ نظر سارا ته وی ما معاف کا درې واره دا کار وکړو په دریم ور هغه ته دا خبره کنفرم شو چې دا خلق دا د خدای نږدې خلق دی خلق د خدای نږدې کې نیچر ماته اجازه را کوي چې دا حرکت وکم نو نه صرف دا چې دوړ له ډېر ریسپیکټ ورکړو بلکې حضرت سارا لا خپل نیس چې اډاپټډ لورم وا نیس او اډاپټډ لورم وا هاجره نو هغه ورته د خدمت لپاره ورکړه چې دا بس تا خدمت کوي لایک اسلو ګرل لایک مینځه ان حضرت هاجر هغه ځوانه خزه لہذا سارا حضرت ابراهيم ته وی چې ستا بچی نشته صحیح او زه خو بډایم لہذا ته دې سره نکاح وکړه. ابراهيم عليه السلام هغه سره نکاح وکړه او هغه نه بچی پیدا شي اسماعیل عليه السلام. او چې اسماعیل پیدا هغه څنګه پرګننټ شو نو د خدای کمزوري او دوه بنی چې دي چې دی یو بچی مچنی او بل چې پرګننټ شي هغه بیا بد ورته جیل سی پیدا شي لہذا د جنگونو شروع شو دواړو. ابراهيم عليه السلام غریب تنشته دا وی خو تا ته وی چې نکاح کړه صحیح بات دې چې بچی پیدا شو نو د جیل سی نورم زیاته شو. نو ابراهيم عليه السلام دوه کار وکړل یو خو هاجر او اسماعیل دواړه بوتل مکه ویلی دا د الله حکم مکه ویلی دا خبره تفصیلی ده او دیم الله نه وکړل چې الله اوس دا په مبارک کړي تاسو مشکله خو نه ده دا مشکل نو د ابراهيم عليه السلام لومبېز نه کې شو د هاجر نه نو هغه د ابراهيم عليه السلام عمره 86 years په لخانه دا ولي سورو شپږتیا کاله بوډا سره قد ابراهيم عليه السلام اټو کې د عمر یو څه ډیر ښکارا 96 year کې دا یو ځای وشو بیا دې په بوته سره د مور ویلي په مکه ته غسوري خدان نه صحیح. نو کله دو درې کاله بعد د دوی خبره غسوله ته چې دوی په حالت دي چې کله دوی پر خبر خدای دا هیڅ نو مکه معظمه کې صرف بیت الله nothing else. هغه بیت الله یو کندر کو نه پاتې شو سیلاب سره وړاندې شو صحیح. خلک بیا هم راتل د حج په سیزن کې او حج به کوو صحیح. ابراهيم عليه السلام د دوی ملاقات لبته دیار لسکاله بعد د اسماعیل علیہ السلام نه دیار لسکاله بعد د حضرت سارا زوی شه اسحاق نو دا و د ابراهيم عمره 99 years یو کم سل کاله او د خدای عمره د سارا 90 years څلور نیم شل کاله. د دې وجه الله تعالی قران کې واقع ذکر کوي چې کله فرشتي رااله او ابراهيم ته وې چې تعالی الله زوی درکړي نو سارا د کارټن شاته ولاړه د پردې شاته هغه دا خبره اورېدې نه لکه څنګه چې زنانو عادت وي ان دای کې وبل لاس مر کوي داسې دا د جیس خبره سره خو تاسو زمونږ یو خپل دی زمونږ دا ټول حرکت داسې زنانو باندې دي نوجوان لګته صحیح ناز ته الله تکي صحیح او چې خبره سره کوي نو کله کله خلص مخ په لاس کې صحیح نه اني هاو تاسو دې اځم دا کو چې اوس د زنانو ځان خپل حرکات وي نو دې داسې وکړه فسوکت وجه دې د سوکت وای فسوکت وجه خدای چې کوم خبره ته حیران شي اسنج ولې خبره داسې هي داسې خوري ایا داسې نو فسوکت وجه دې داسې قالوا اتعجبين من امر الله
فرشتو ورته د خدای حکم کې تاسو دا ورته وډاوټ نه حیرانتیا ده ها چې زب شند خدای ایشو لسم وهذا بعلی شیخا ازما دا میړو تاسو د سره کالو بډاره صحیح بات په دې حالت کې اسحاق پیدا شو د په سوال پیدا شو ابراهیم خدای ژوندې وساته اسحاق وادو کزوی پیدا شي یعقوب علیه الصلاۃ والسلام هغه ته نافله وې نافله معنا ایکسترا نافله معنا دا داسې ده سفلا خانه لکه ته دغه ته وای شیرشاه ها چې زما موټر خراب شوی دی یا کار نه کوي ها نو ته یو موټر راته راکړه نو د صرف دا موټر وتا ووست موټر ته ووست نو موټر دې رم درته اصل ډالر هم درته راکړي نو دې خدا امپاسبل نه خو بات دې پاسبل کې دیم شي دا سره ډېر بد نه دي نبات تذیر او دا چې کوم اصفای درکړ د غوښتنه علاوه دې ته نافله وای نفل ته نفل منظم زکه وای چې دا ایکسترا وي اضافي یا چونګې ووهبنا له اسحاق من دغفتنه اسحاق علیہ السلام فسوال باندې ان کو غوښتا ويعقوب علیہ السلام نافله زائد نافله معنا ایکسترا دا سوالنا اضافي وكلا جعلنا صالحين دا ټول ابراهيم اسحاق او يعقوب عليه السلام جعلنا صالحين دا ټول مونږ نیکان پیدا ټول نیکان خلقو دا ټول نیکان دا نیکان یو سلسله ده یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو ته پوښتنه وی منل کریم او سره یو ته ډیفینیشن وکړه او پیغمبر اسلام وکړه اضافي نقطه صحابه ته بیان کړه و منل کریم څنګه پیغمبر اسلام ډیر جنرس په علم ورکول کې نو صرف دا چې پیسو ورکول کې ډیر جنرس په علم ورکول کې چې وته تاسو یو کو پیغمبر اسلام د درې اضافي شی نو مغه سره متعلق ورته وکړه نو ورته منل کریمو خسړې شریف سره نوبل سره نو معزز سره دا څوک دی یعنی چې کوالټي تاسو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اضافي الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم نوبل سره د نوبلز وی د نوبلز وی د نوبلز وی سره یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم یوسف دی د یعقوب وی د اسحاق وی د ابراهیم وی یعنی یوسف نوبل سره دی دا غپلار یعقوب نوبل سره دی دا غپلار اسحاق نوبل سره دی دا غپلار ابراهیم دا نوبل سره دی نو الله او کلن جعلنا صالحین دا ټول موږ ډېر نوبل خلق پیدا کړل وجعلنا امونږ جوړ کړو دوی لا ائمه رهبران ائمه دا پلورل دی د امام جمع ده د امام او امام څه ته وایي لیډر ته امام څه ته وایي لیډر ته وجعلنا من غرزول دو ائمه لیڈران اور رہبران امامان دے ہدایت یادون بامرنا کہ گائیڈ کول بے خلق زمود حکم مطابق نو اس پتہ لگے دا کہ د امام ذمہ داری دادا کہ خلق کو گائیڈنس ورکئی دا اللہ دا حکم مطابق خلق کو گائیڈنس ورکئی دا اللہ دا حکم مطابق ہاں پخپل بیا کار کوي یا نه وکړي چې په پوډیم ولاړی مسلمانه ناستی مسله چې بیانې نو خلکو ته وګن نه کوي صحیح که خلکو ته ګان کوي بیا په استحقاق نه لري چې امامت وکړي یا په امام کې دیو جل الله تعالی يهدون بامرنا خلک گایډ کول زمون د حکم مطابق وجعلنا منذر بولیو دوی ائمه رهبران لیډران امامان یادون بامرنا چې ہدایت کو خلق تا گائیڈ کو خلق رہبری کو د خلقو بامرنا زمون د حکم مطابق واوحینا الیہم امونگا وحی کڑی ودویتا فعل الخیرات د کولو د خو کارونو خیرات مانا خکارونه فعل الخیرات دخو کارونو و اقام الصلاة ادم مسقائمولو و ایتاء الزکاة ادم زکاة ورکولو و کانو لنا غابدین و دی صرف زمونگا عبادت کے انکی دی دا بلچہ عبادت نکو دا صرف زمونگا بندگانو دا صرف زمونگا بندگانو صحیح دی دا بلچہ نی دا دنیا بندگی کولا نه د سرو زرو بندگی کولا نه د سپینو زرو بندگی کولا نه د حکومتو بندگی کولا نه د عہدو د منصبو بندگی کولا
ځکه چې کله سړی دینی حکم د پیسې د پاره پریدي نو پته ولګي چې د پیسې بند دی. صحیح. چې کله دینی حکم د منصب د پاره پریدي نو پته ولګي چې دا د منصب او د عہدې بند دی. چې کله دینی حکم د بزنس د پاره پریدي نو پته ولګي چې خدای بند نه دی، د څه بند دی؟ د بزنس بند دی. او بابا عبدالرحمن یو ډېر عجیبه خبره وکړه، وې صد بت و تسجدا سو دنیا تا. دا بابا دې تمہاری سره وکړه، وې صد بت و تسجدا سو دنیا تا، بت پرست کی پرستار د دې دنیا. چې څوک دنیا ته فرست پرایورټي وي، صحیح، بزنس تا، جاب تا، دغه لپاره کرپشن، چیټینګ، درو، فراډ، هر څه کوي. اوس دا سره د خدای بنده نه دی، دغه څه بنده دی؟ د پیسې بنده دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سیف الله خانه دا حدیث ته ولیکه او نثار احمد ته ولیکه. نثار احمد صاحب لای ډایرکټ زما په سترګو دی. ما راغوښتل چې ته کنه ته ما باندې راوړې دی. اوس وکړه دا په مجيبه کاری چې شاګردونه کې استاد لونکی دا به استاد کا د احسان بدله ملو شي. یا رب العالمین دنیا رو شاکو ویسا دا بت و تسجدہ سو دنیا تا، بت پرستی پرستار دا دی دنیا. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے فرمائے تعس عبد الدرہم وتعس عبد الدینار وتعس عبد الخمیسہ. ہلاک بشی د دینار بندہ، د درہم بندہ. دینار د سرو زرو به جوړې دو او درہم د سپینو زرو جوړې دو. صحیح، د سرو زرو بندہ، د سپینو زرو بندہ، یعنی دنیا بندہ. وتعس عبد الخمیسہ، او ہلاک بشی د منصب او د عہدے بندہ. د منصب او اوس بندگی څه ته وایي چې سړی د هغې د حاصلو لپاره هر کار پکې کوي. صحیح. پیغمبر اسلام په دعا وکړه چې خدای دې هلاک چې یو سړی د سرو زرو بندگی کوي، د سپینو زرو بندگی کوي، د عہدې او د منصب بندگی کوي. پیغمبر اسلام وایي تعسا، خدای دې هلاک کی، وانتکسا، خدای دې سرچپه کی، سر دې په لاندې کی، خپې دې په باندې کی، وشیکا فلن تکشا، او اللہ تعالیٰ دے پکشکی پکی دا سے اغزے مات کی کہ سیپٹک شی او دے شل شی. پیغمبر اسلام چرے دور بدی دعاگانی نہیں کری. خدا شیر دین دے مزاج خلاف تے دا دے وجہ پیغمبر اسلام دمر بدی دعاگانی اکرے. وشی کا منگا خیرہ وائی شیرہ وائی منگا خیرہ وائی. وشی کا فلن تکشا، اللہ تعالیٰ دے پخشپکی دا سے اغزے مات کی کہ اغا سیپٹک شی منگا ورطو سوئی ورطا گزک شی. تب گزک وائی چھ گزک شی اور صرف گزک نشی چھ گنگرین شی. فلن تکت یعنی انتقاش دیتا ہوئی چھ انٹریٹیبل بھی نان ٹریٹیبل سی چھ گنگرین شی. گنگرین ہوئی ورطا نوشی کا فلن تکشا. اور حضور علیہ السلام فرمائے وطوبى لعبد، اللہ تعالیٰ دی برکتی کی آغا مسلمان بندہ آخذ بلجام فرسی ہی چی دے ہر وقت دین دا پارا منگو لکا زنکر اسوی. سشے دی زنکر اسوی، زن وائی دا بلجام چی دے نیون کی نکملونی تسملونا وائی کہ واجی وائی قیزا منگم وائی چی دے نیون کی دا قیزی دا اسفل. حضور علیہ السلام فرمائی د دین د پر هر وخت دی تیار لکه د ذکر یس هر وخت د اسواجه یا د هغه کېجا دا په لاس باندې نیولي چې څو حکم ورته لیډر کوي، امیر کوي، خلیفہ کوي، مسلمان جرنیل کوي، دی ورته تیار دی. حضور علیہ السلام فرمائی دی نه د پیسې په طلب کې دی، نه د سرو طلب کې دی، نه د منصب او د عہدې طلبګار دی. حضور علیہ السلام فرمایل ان كانت الساقه فالساقه، کده ډیوټي ملاو شي چې ته برسو مونږ پسې دا سامان کېږي کې دی وایي اوکے. وان كانت الحراسه فالحراسه، او کوورته چې د شپې به ته آرمي ګارد کې نو دی لګیا دی هغې ته هم ګارډنګ ته هم تیار دی. یعنی دی د انا مسله ته نه جوړوي زه حضور علیه السلام ته به دا کار کوم. حضور علیه السلام فرمایي مغبرة قدماه، قدمونه
دا گردالود دی گردالود دی نه غبار په پروت دی اشعث راسو ځان سنبالو ته هم تیار نه دی چې خپل وشتام سم کی ځکه میدان کې دی تګودو کې دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان استشفع لم يشفع خپل سټیټس دومره نه جوړي کله چا د پاره سفارش وکي شفاعت وکي سو کې خبره نه اوري و ان استاذن لم يذن کله ځان د پاره چټیو واري چې دنن روز افقول شم سو کې دغه خبره نه اوري نه تبه کار کوي پیغمبر اسلام فرمایي دی بیا نه د ایګو مسله جوړي نه بغاوت کوي نه دی ویلیس جوړيږي فتوبه له پیغمبر وي ما طرف نور تک رسول الله صلی الله علیه نمبر خسته حدیث یا سبحان الله ایمان جوړي څنګه دې ځان ایمان جوړي ها ګرام کار وکړه وجعلناهم ائمة من غرذول ودوي رهبران نمایان یادون بامرنا چې ہدایت کو خلق تا زمون د حکم مطابق واوحینا الیهم وحی کړو دوی ته فعل الخيرات د کولو د نیکو کارونو و اقام الصلاه د قائم ور د مزویتا زکات د ورکول د زکات وکانو او دوی لنا زمون لپاره عابدین عبادت کوونکی یعنی د سچوم کول خالص د الله لپاره کول فاضل ګډ پلیزر اف الله سبحانه و تعالی ولوطا او یاد کلوط علیہ السلام آتینا چور کرو مدتا حکما قوت فیصلہ حکما مانا قوت فیصلہ قوت دا د انسان کمال نشد کی قوت فیصلہ کم سڑے کی ہیسیٹیٹ کی گی دے دنیا کے اندر کار بولنی لیکن دے فیصلہ نہیں شکولن صحیح یعنی فیصلہ بندن کولی دے بس بات آتا ہوئی او ٹوڈے آئی کیم ٹو نو 2 + 2 makes 4 عمر کریے now you are too late صحیح دا کیلکولیشن دا پرپن پکار دالا صحیح نو چې په موقع سړی فیصله نشي کولای چې دې سړی ته خاموش پاتې کېدل دي کله جواب ورکول دي خاموش پاتې کېدل نو که سبا ته او زما ذهن کې اوس راغی په کار چې ما هغه داسې ویلې وي ضرور شته دې بس چې په وخت کارونه نو دې دا یو سړی دا چې دا حاضر جوابي الله تعالی ورکړي قوت فیصله ورکړي دا د انسان کمال دی دا کوالٹی دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی لکا پنارینک قوت مردمی کمال دے قوت باچی ورطوئی دنارینا قوت صحیح قوت مردمی دا پکی استعمال پا انلیجیٹیمیٹ پہ کے ناروا دے صحیح اکنی کہ قوت مردمی پکی نہیں نو غریب کو یا وعدہ نہ کئی اکھو وعدوں کی جائے بچی نے پیدا کی کل افرنڈا سے آئے پتے کردی کل آکیمانو پتے کردی کل ڈاکٹرانو پتے کردی آئی وقت اس کا کار خراب دے صحیح نو اس پتہ ہو لگے دا کہ دا کہ نقص کر زکر خود حکیمانو پس کرد صحیح نو قوت مردم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قوت غضبی دا غصوم پہ انسان کے کمال دے ہاں البتہ پا غلط ذائع کے اظہار ناروا دے پا غلط ذائع کے ذکر قوت غضبی کتا کہ نہیں تب نہ پخپل عزت بدے کاری نہ بدے مور پہ عزت کاری نہ بدے خور پہ عزت کاری نہ بدے پیغمبر پہ عزت کاری نہ بدے خدای پہ عزت کاری سوچ سکتے ہیں کئی بار دا ډېر څه سره دي دلاړو غوسه ورته موږ دا دنه دي صحیح دلاړو غوسه نه ورته یو څه خدای په کار کې څنګه غوسه ورته ده اوس خدای په سره بدوي او تعالی بیا غوسه درځي دا ته سره پیغمبر په چا بدوي او تعالی بیا غوسه درځي بیا ته سره ستا مور باندې چاله سوچ الله دې بچ ساتي ټول امین وای او تعالی بیا غوسه نه نه جنگ کول حکار نه دي صحیح نو کوته دا ځبي اوس موږ چې په افغانستان کې جهاد وکړو دا په څوک غوسه راځي بلکې ما تاسو ته خبر ذکر کړې و کنه دا خزرج قبیله او مدینه منوره کې خزرج قبیله دوه قبیله مشهور اوس او خزرج پیغمبر اسلام باندې ایمان دا خزرج قبیله چې دا ټول مسلمانان شو ټول څه مسلمانان شو عبد الله ابن ابي او داغه سمګری پکې منافقان شو بیا اظهار د اسلام وکړ یو سره پکې ټینګ پاتې شو نه اپ په کفر ټینګ په خپل کفر باندې ټینګ او پورا 3 کال ټینګ پورا د خزرج یو سره یو د خزرج قبیله یو پورا 3 کال ټینګ پیغمبر اسلام باندې ایمان دراړل کله چې مشرکین مکه په مدینه منوره باندې حمله کوله د احد په موقع او صحابه تیارې کو نو د چا نه تاسو کوي دا سم مسله روانه ده دا دین محمد او دا مدینه صلی الله علیه وسلم
ستیارې نه یعنی چې چرته روان دي بیا ټیک مټیک وینا اٹیک لنه دی روان مکی والو را روان شي 3000 آرمی را روانه کړی دا مدینه منوره باندې اٹیک کوي مدینه منوره باندې اٹیک کوي زمون په شهر باندې په دې کیپټل باندې بس اصلي له غوسه وراله اصلي له غوسه وراله مسلمان شوی نو غوسه ویولې دا مکی والو زمون به غیرت ښکارو مونږ مړیو چې د مدینه باندې اٹیک کوي صحیح بس کور تنا او خپل یونیفارم واچو او خو دې په سر کې او آیرن کوټ هغه واچو او خپل توره راوغسته خپل ترکش راوغسته ساسلاج او سلام هغه راوغسته مې اخبرو عني محمد صلی الله علیه وسلم ان ایمان دې زمان طرف نه پیغمبر ته اطلاع ورکړي ما باندې ایمان راځي ینه غوسه شو به اطلاع ورکړي چې ما باندې او لاړو میدان ته لاړ او شهید شو پکې شهید شو پکې پیغمبر اسلام چې کله داغه جنازه کوله نو دا څه ورته وخاندل اسماعیل شي ورته ورجل لم يصلي صلاه ولم يصم صوما ولم يؤد زکاتا ودخل الجنه دا څه خوشبخته سړی دی نه خو یو موس کړی دی نه یو روزه نیولې ده نه یو روپۍ زکات ورکړی نه جنت ته ورسېده نو که وګوره غصې سره وې کماله که غصه نه ورغله د جنت ته تللی شو نو کله غصه سره دا ته به تورې مثال ویل شي چې کله غصه سړی نه جنت ته بوځي بغیر د عمله صحیح دیو جو علامہ اقبال یہ متحدہ ہندوستان کے کله متحد ہو نہ هغه وخت یو هندو کتاب لیکلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او کتاب نوم یې رنگیلا رسول صحیح ډیر خبيث سره نو خبيث کتاب لیکلو او هغه چې پرنٹ کو نه نو یو سړي دغه ذمہ داری واغسته هغه راجپال دغه نامه و مصنف خو گمنام هغه پتا لګی چې لیکل دي راجپال هغه کتاب پرنٹ کا او شایع کړ صحیح نو عدالت هغه تشبج میاشتې د قید سزا ورکړه ورته انګريزانو دور شپږ میاشتې په اپیل کې خلاص شو اپیل کې خلاص نو چې په اپیل کې خلاص شو نادر شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه هغه په لاهور کې یو بیان وکړ یو نوجوان ولاړو چې چری موز نو کړي صحیح او صرف موړې وا لار مرشو لار به د لرګو کار کو ترکان نو هغه یعنی دې څه داونه لیوانه غوندو سچت مسله کول صحیح مور غریب مزدوری کوله هغه نه به ما پیسې ورکړم 50 مرسو صحیح نو یو راغی نو مور ته وی به مال پیسې راک ناګي ورته به غیرت لکه څه غیرت او کا انسانیت او سړیتوب ځان کې پیدا کا شرم نه لري زماد د مزدوري پیسې ته په دې 400 باندې خلاصې به ما تر 100 روپۍ شته زی در کوم خو غیرت او کا د پیغمبر د دشمن نه خلاص کا صحیح بس دې سړي ځان کې خبر رااله او دې ورغه نه نارکلی بازار او سړي په ورغه او بیا نیر لړتانی ځان ترېغه او غوسه د دې وجه خوريږي سنټیمنټ ته چا هارم کول دا د ټول دنیا قانون کې د اجرا باندې یعنی چاته به د مذهب په اړه داسې که هندو سره هم لګي نو مذهب په اړه ډایرکټ نه هټ کې کله هټ کنه هغه جذباتي کیږي صحیح او دغه جذباتي شي نه بیا څه کولم شي به یو سنټیمنټ ولا هان کوي صحیح نو دغه غازی علم الدین یعنی له باندې بیا پانسی آرډر وشو صحیح جنازه بوله د لندن نبوت 2000 روپے والا مسلمانانو جمع کړو ورکړه ولا وته دا کیس ناغور ته وي ته انکار وکړه چې ما هغه ما خو سره عمر کې سړی څوک کار نه کړی یو کار نه سړی څوک کوي باندې راځي انکار کوي صحیح دا یو کار نه سړی څوک په عمر کې صحیح ناغه دالو کې سړی ورکوي بیا به وس نورسي نه بیا ځکه له پانسی شو پانسی شو نو پانسیم د شپې او د شپې د فن په میوالي جیل کې نو مسلمانانو یو کمیټه جوړ کړه د کمیټې چیرمن علامه اقبال چې دا سړی په لاهور دی د جسد خاکی بچا تراړو لاهور ته صحیح نو گورنر سره ملاو شو او گورنر ورته چې ډیره هنګامه وکړي دا مسله جذباتي ده موشتل مسله ده ډیر نو علامه ورته وی لیکه حالات د کنټرول نه وته نو څه تقریب کاری وشو نو ماته ته پانسله کوی ضرورت نه درکو خدا به زمونږ وکړه لاش نه راکې بیا هنګامه کیږي ځکه مسلمانانو ډیر جذباتيان نه غوي چې تاسو ولې سره کې نو بیا د پیلو کسانو کمیټي و د لاش په دیام لسم ورځ باندې راوست څنګه دیام لسم ورځ باندې او د میواني یې څه پردن چې واغ سپ او مسلمانانو په دغه څه کله د لاش راوست نه لاش بالکل داسې تر تازه او هغه سټي مات شو دا غدار مسکو بوی را د مسکو خوشبو
ناغسه کله ما یقال ته وی دا لاش ورستو لمبه خو ماته دغه بیل خایا صحیح نو کلمه ویلا بار تدبیر علامہ دا خبر باندې یو خبر وکړه صحیح وہ ہم لمبی لمبی باتوں کرنے والے پیچھے رہ گئے اور بڑائی کا بیٹا وہ بازی لے گیا میرے ترکان ہوئی اگر کامیابیوں منتا ہوں گے اس سے بات شو صحیح نباز اوقات داسې وي چې غصه باندې کامیابی ملاوي لکه هغه صحابي رضی الله تعالی عنه چې ویني یو مسکړه ده نه یو روزنی ولدا نه یو روپیا زکات ورکړه نه څه نه جنت ترا ولوط علیہ السلام آتینا ورکړو موږ ته حکما قوت فیصله څه شي نو قوت غضبی دام د انسان کمال لے او قوت فیصلہ دام د انسان کمال لے یعنی کله ایشو داسې وی قمره چې فوری به فیصله کې که فوری فیصله نه کې هغه بیا د مصیبت جوړیږي صحیح عربي او شاعر د اردو او شاعر ډېر عجیب خبره کړې ده ها کہ اقوام کی تاریخ نے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں اقوام کی تاریخ نے وہ دل بھی دیکھ لیے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی کله هغه یو لمحه یو منټ چې هغه کې یو فیصله کولی هغه کې سړی لږه سستیو کی بیا سل کاله د هغې قیمت ادا کوي سل کاله بیا لګی د هغې قیمت ادا کول نشي کولی هغه وایي چې لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی دا صحیح ده ولوط آتینا لوط علیہ السلام ورکړو موږ ته حکما قوت فیصله وعلما او علم ونجینا انجات ورکړو دلا من القريه التي دا غزمکنا دا غشارنا كانت تعمل الخبائث چې وی به عمل کول ګندکارونه به کول نو من جمله دا وی د ګندکارون یو خدا چې رب څه غلو یوا او دیمه داوا چې کده دوستوګو دیزو ټول ها كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء تاکي سرداو یو قوم د ناکار عمل فاسقین او ډیر باغیان خلقو وادخلنا موږ داخل کړو لوط علیہ السلام لا فی رحمتنا پر رحمت زمون کې انه من الصالحین یقینا دودنه پکاران خلقنا ونوح نو یاد کنو علیہ السلام ازنادا چې کله د आवाज کو دعا آواز کو خدای ته نه دا معنا آواز په معنا د دعا چې کله د دعا وکړه مې قبل مخکې دینا فاستجبنا له نو موږ قبولیت ورکړه فنجینا ونجات ورکړه وآله اهل دلا من الكرب العظیم د ډېر لوی مصیبت دا قوم ډېر لوی مصیبت نو دغه لوی مصیبت والا قوم نه موږ دل نجات ورکړه دعائے اوپر چھ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا او اللہ نہنیم سوا کانا سورہ نہنیم سوا کانا so many generation I have seen سورت انتظار کوم چیرہ دا بدماشان دی کہ دیشی دیرہ تن کے جنریشن دا سڑی زامنی اگر چرا شغلی ذات حرامیانی نو بس اس انف از انف نو خدای داس عذاب پر راولي چې یو بندګ باندې په بلکې بنده پریدا وې په مای دیوالونه بدلږي په مې وسو کله چې چانه نفرت کیږي صحیح ده کنه کمر چې ځان نفرت کیږي یا سبحان الله دا موټر باندې په سترګو بدلږي سړی وایي چې ولا به خطر هغه پیش کړي نه سکتے دا انساني فطرت ده نو الله دا دومره ناکار خلق دی چې د دیوالونه د خشت او غټي په مباني بدلږي دا سے افت پر راولی چې دا خشت او دیوال نو الله په واچي دا سے افت راوړو اس دیوال کو پرې د فاونډیشن نه معلومې ده نمبر ډېر او الله تعالی او کوي قرآن کریم کې الله تعالی موږ ته پښتو کې چړک وایي تاسو ورسوي ها دا او بغوند یعنی یو لوی نو ولا غر رواني په فضا کې یو لوی نو ولا غر رواني او یکدم هغه بلاس یو په یو ځای پرې افت سیلاب راشي موږ د وبو چړک پرې وته توبو چړک په پاګې باندې یو مووی جوړ کړی تاسو وګورئ دی آرک اف نوها کتلې تاسو کتلې کنه دا شمس تا کتلې تاسو وګورئ دی آرک اف نوها اذا تک دی غسر به یې نو اللہ تعالی بل ځای قران کریم کې فرمایي چې آسمان ته مې وي چې ټوله وبو کوزه کوي سورې درځي
ولې زموږ د سروبري شړق ورغورځوا او ځمکه وفجرنا الارض بماء منهمر. الله تعالی فرمایي چې ځمکه مې دننه نه بلاس کړه چې هغې خپلې اوبه ټولې راوچتې کړې. صحیح نو داسې عجیب لړې ته راوسته چې تباهي بربادي ولا وکړه. ونصرناه امنگا امدادو کرد من القوم الذین دا قوم مقابل کے کذبو بے آیاتنا کہ اگئی تکذیب کرو دروغ نسبت کرو آیاتون زمونتا انہم کانو تاکہ سرعودوی قوم سوئن دیوناک دناکار عمل قوم فاغرقناهم نمونگا غرق دوی اجمعین طول و داود و سلیمان او یاد داود و سلیمان از یحکمان فی الحرس چکل دوارو فیصلہ کولا فی الحرس دیو فصل باب کے دیو پٹی باب کے اس باب کی دس پٹے ہوئے دیو پٹی باب کے اذ نفشت فی غنم القوم چکل دشپی سری دلیو پدا پٹی کی غنم القوم گڑی دیو قوم گڑی وائی لیم کسو وائی اب سنا منگا پیسا دا گوٹ آگئی تا وائی دا گوٹ نرچی بھی آگئی تا منگا سو وائی پیسا وائی آگئی تا مادی تے گڑا وائی نرتے گڑ وائی دیو تا سنا وائی میز اذ نفشت فی غنم القوم چکل سری دنیو دشپے پہ پارا پٹکے غنم القوم افسان او گدان یو قوم وکننا ومنگا لحکمیم شاہدین فیصلی دوی تا گواہان یعنی کتن کی واچ کو لما انتقا وقت حکومت خود داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام خود پرنس ہو سلیمان علیہ السلام پرنس ہو نو مین انٹرنس کی دے ناستو یو کوئی باندے مین انٹرنس داود علیہ السلام کوٹ سے ہو داغی مین انٹرنس کی دیسے نا آپ کو انٹرٹینمنٹ دوبارہ صحیح جو شائستہ نوجوان ناستے جو شائستہ نوجوان ناستے نوزداد دو کسار را روان دی صحیح بل داود علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام پہ سلام کرتے علیکم السلام میں سنگر آ رہی ہے نائی ور پسپرے کی سروڑا نکلوے دگ گڑی اب سنا دشپیر راغلی زماٹن پٹے پڑے گئے نو راغلیو چې بادشاہ مونږ له فیصله وکړي صحیح نو سلیمان علیہ السلام ورته دې فیصله داسې پکار ده دې فیصله داسې پکار ده چې ته لګیا یا د ګډو مالک ته وي د دې پټي او د فصل داغي تربیت کوا تر دې چې خپل زوړ حالت راشي چې فصل بیا راوخیږي او خپل زوړ حالت راشي او دې بستا دا ګډي واخلي نو تر هغه وخت پورې چې فصل زوړ حالت راځي دې به داغي په شودو باندې فائدہ اخلي دې به داغي شودو باندې په پيو باندې فائدہ باخلي نو دا کو چې نوجوانو دوی ته پته وي دا سوته دوی ته روان شو او سلاله داود علیہ السلام ته کیس وړاندې کړ نو داود علیہ السلام هغه فیصله وکړه وې دا فصل تاسو ادا غړې د شي صحیح غړې وې د فصل د مالک شي او فصل د غړو د مالک شي صحیح نو هغه ورته وې هغه غړو والا ورځ ته نوجوان تاسو یو هغه مونږ ته تاسو کو هغه وښه فیصله داسې وکړه نو داود علیہ السلام پوښتنه څوک نوجوان خو سليمان علیہ السلام صحیح نو څوک په پتی راولېګو دې ته ورته سليمان ته आवाज وکړ نو هغه راغی نو ورته بچي تاسو ویاوځي دی معذرت کوم په اصل ما خلدي کړی په بار دې سره خبر وکړه نو ورته داسې وې نو داود علیہ السلام رجوع کړ سليمان ته خلیفہ استاره فیصله ټول نه بهترین فیصله ده صدا فیصلہ ټول بہترین ہے نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ داؤد فیصلہ علیہ السلام حاکمانہ وا څنګه فیصلہ حاکمانہ وا او سلیمان فیصلہ حکیمانہ وا صحیح شو حاکمانہ مين زور والا او حکیمانہ فلسفه ډیپلوماټ دا عقل فیصلہ ففهمنا سليمان منغ ورخودلا تفهیمو کو کوئی مورکل دی فیصلے سلیمان تا وکلن آتینا ادی دوار تورکلو منگا حکمن حکومت و علما او نبوت وسخرنا مغ داودا امونگا مسخر کڑیو تابع کڑیمو داود علیہ السلام سرا الجبالا غرونا یصبحنا چی تسبیح بے داود علیہ السلام سرا والتیرا مارغان تسبیح بے داود علیہ السلام داود علیہ السلام دا زبور دا داود علیہ السلام سام ضرور دا صحیح ورطا
Psalms, अंग्रेजी के वक्त Psalms of David, PSALMS. Zabur. They were the Psalms. Say, PM silent है, L पे क्यों silent है? दो शे न पयो लफज से silent की. PSALMS. Psalms. Psalms of David. No, the Psalms पे Hebrew के actually songs दे. अंग्रेजी की कम शेता. Psalms वही, no da पे Hebrew के Psalms दे. सही, no da से rhythm होंगे. दसंग, दाऊद अलैहिस्सलाम ढेर जबरदस्त स्टीरियोटाइप आवाज है. बेहतरीन इको वाला आवाज है. सही, ढेर शाइस्ता आवाज है. अल्लाह ताला को जबरदस्त तरन्नुम ورکړو. نو چې باغ د زبور هغه سانګز وی نو سره به غرونو وی مرغانو به مو سره وی غرونو به مو ورسره داوود معجزه چې غرونو به ورسره لګیاو او مرغان به ورسره لګیاو. وسخرنا ما داوود الجبال امونګه مسخر کړو سبجیکټ کړو داوود علیہ السلام سره مرګرتیا کې الجبال غرونا څنګه مسخر کړو. الله تعالی وی سبحنا دغستان سے داود علیہ السلام وی تسبیح به کول الله تعالی نو دې غرونو به ورسره کول. و تیرا سبجیکٹ کړو مونږ د مرګرتیا کې مارغانو. اوس الله تعالی فرمایي چې دا د داوود پر تصرف نو وکنا فاعلین موږ دا کار کړو. وکنا فاعلین او موږ کوم کې د دې کار وعلمناه. او داود علیہ السلام یو وار ودو غرمه آرام کو نو ودو نو خوب وکړه. دو فرشتي ان یو فرشتہ بل نه تپوس کوي وی کیف ذاک الرجل دا سړی چې ودره دا څنګه سړی دی. سړی چې ودره دا څنګه سړی دی. ناغه ورته چې نعم الرجل داود دا ډیر ښه سړی دی. لو کان یاکل من عمل یده. خو کدر بیت المال له تنخوا نه غستا که سیلری نه غستا بیت المال نه او خپل سکارې کوله او هغه نه ډوډۍ خوړې نو دا بیا ډېر ښه سړی دی. اگر چې جایز ده خو عزیمت نه دی. جایز ده لا پر ده خو عزیمت یعنی اسلام ویل خبره نه ده. نو داود علیہ السلام را پاسه چې را پاسه الله سبحانه وتعالى یا الله ما ته صدا سے پروفیشن وکړي چې خپل ډوډۍ په خپل لاس ګټل چې خپل ډوډۍ په خپل لاس. نو الله تعالی ورته وحی وکړه ورته وی داسې کوا چې زغره جوړوا. زغره پیژنې آیرن کوټ چې کوم بجنګ کې استعمالې ده. صحیح کله میوزیم تراسي نو وبوینه کتلې دې ها نو آیرن کوټ نو آیرن کوټ اخو یو خو پروفیشن دی. یو زمانہ کې یعنی ډېر مشهور پروفیشن او ډېر پیسې پکې پیدا کېږي خو مهنت پکې ډېر زیات دی. یعنی اهن براوړي وسپنا بیا هغه اور کې دی بیا و بنای ورته وي او بنای څه وي ویلوس ها نه انګریزي کې ورته ویلوس ورته صحیح هغه هوا پمپ کوي. اوس خو الکتریک فینز دي او چې اور لوها چې اور لګي نه هغه سرمنه جوړ کړی کنه تاسو کلی کې وې کنه ها تاسو دې کتل بل فکر ته دوار دکان ورو کتل نه او سره نشته نه ودا څه و چې د سرمنه جوړې وي داسې برن وکولاوي داسې په دې ګوتو باندې ودا وسنیولې دوه لاس ته وي داسې به زور کو نه هوا به پایپ ته اور وبلې ده ها نظر ګرام سره وړي اخو وړي الله ها پر چې په ډیره غټه واه صحیح نه بهر ته دی هغه اوس هغه بکې بیا با یو لوی سلیج هیمر باندې به ډبه چې فلیټ کې بیا وړو کې سلیم دغه باندې بیا به کټکې بیا په تابنو ته برابر جوړه ټک او ډیر ګران کار دی. داود علیہ السلام دا خو ډیر وخت الله تعالی ورته وی د نور خلکو د پاره بو خلی تا ته نو اور بلولسته نه هوا ورکولسته نسلیج هیمر دی بس اهم ذاته مخامخ کې دا داسې په دوه ته راخته برابر تار برازي او زه تعالی هغه میکانیزم بستا په بدن کې ډیولپ کوم چې ته به داسې تاوي او کړای به جوړې او کړای په ملي میټر باندې بالکل یو بل سره برابر وي. ځکه د آیرن کوډ دا غي کړای او رنگز کړي یو بل نه لوی واړی بیا پروټیکشن نه کوي بیا په ځان له خپل اسانه چې ولا ګټه مړ وګورځول ټول کړای بار کوي شي او چې کله هغه په میجرمنت باندې ملي میټر باندې یو بل سره برابر وي نو بیا د توري گزار بکیږي مستا بدن په پروټیکټ صحیح. وعلمناه صنعة لبوس امونگا خودل ودتا صنعة لبوس صنعت اپروفیشن لبوس دزغرو
لکم تاسو د پارا لتحسنکم چې تاسو محفوظ کې من باسکم د جنس تاسو نه فال انتم شاکرون آیا تاسو شکر کوونکي د الله تعالی ولسلیمان الریح امونگا سبجیکٹ کرو سلیمان علیہ السلام تا الریح ہوا وینڈ عاصفتا تیز ہوا بوا تجریب امرے چداب جاریوا بے امرے پا حکم دو سلیمان الى الارض اللتی آغاز مکتا بارکنا فیا چمون برکتنا چولے وغے کے وکننا بکل شیئن عالمین او من پار شیبانے علم لرن کی نو دا سمر علاقہ چمتاس دو خود دا دا ہولی لینڈ دی طول بانے سلیمان علیہ السلام حکومت ہو نو دا غیو ایروپلین ہے ناغه ایروپلین بس سلیمان علیہ السلام به غوښتل چې دا 1500 میله په یو غنټه کې رفتار وکړي 1000 میله یو غنټه کې رفتار وکړي نو وین به تیز وشلو او چې کله وای وېچنا سلو چې وزټ کو نو بیا دیو الله تعالی فرمایي تجری بی امره عاصفه او بل زوی رخاء عاصفه معنا سپرسانک روان صحیح او رخاء معنا ډیر قدمه دا روان صحیح انټرټین کو وَقُلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ او ان پار شیبان علم لرن کی وَمِنَ الشَّيَاطِينِ امونگا تابع کرے ودتا شیاطین جنات سو جنات تا شیاطین ویلے کہ شیاطین دا جنات دا قبیلی سخی نو ام دغا جن دے چی دے باغی شی تو شیطان دے ورطا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ او د جناتنا مطابق کریو دتا من آغسو کی غوثون لہو چی غپی بے والد دپارا غپا وائی تاسو ابو کی غوطا زنی غوطا تاسو ورطا غوطا وائی منگا ورطا غپا وائی چی غپی بے والے یا غپی بے والد دپارا نو سبے رائستل کورل بے رائستل پرل بے رائستل سر بے رائستل صحیح لکه سمندر کې بلا ډېر شوی نه ادا درې پکې ډېر اهم وي سری پکې نمبر اول نمبر دیم پرل وی پکې نمبر دریم کورل وی پکې مرجان وی ورته ومن الشیاطین من یقوسون له ويعملون اکوبه عملا کار دون ذالک سوا د دین نور نو سلیمان علیہ السلام با په دې جنات باندې دوی بلډینګونه کې جوړول او غټ غټ کارونه یې کول وی دې لا یو لار په کار د غر کې شاباس دا غره وار کوي نو بس پیریانو موږ پښتو کې ضرب المثل دی پیریانو ته غزنه سره صحیح نو بس دا به ولګ چې کله کار بنو نو دې به مصروف ساتل څنګه به ساتل مصروف او مشغول به ساتل ځکه پیری چې کله په کنټرول کې راوړي نو بیا په 24 اورز کار کوي 24 ځکه کار په نه کې ا دې فارغي دین چې کم کار به بسیر کړي به رواني اخلي څه زموږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل دې به پیریان چې کله مسخر کې نبی به مشغول ساتي سره کې مشغول به ساتي کني روانه کوي او ماشومان چې در باندې کور کې دي شي پین شپږ ماشومان دي شي نو غیب مشغول ساتي کني په کچن کې وټول لوخي ماتي ښه کچن کې به ټول لوخي ما او بیا به بطوري لطیفه وي بطوري لطیفه به وي په پښتانه چې دي دا به مشغول ساتي چې دشمن سره په جنگ کې به یو بل پړای صحیح ہے تو مشترک دشمنی نہیں نو بیا چې مقابله کې روس وي یا روسو کوي خټیک د بد ټول یو ځای ورته لګي تو چې غیر مقابله کې بیا څوک نه بیا په یو بل راو خلی ها کله هغه راوړل ها او نو بردان دې خبر راکنه ومن الشیاطین اد جناتنا من آغسو کی غوثون لہو چی غٹی بے والد دپارا ویعملون عمل بے کو عملا کار دون ذالکا سواد دین نورو نو سلیمان علیہ السلام سره چې بس کار نو دوی ته وی د دې غرونه تیږي او کانی د اخلي دا سمندر کې واچوي صحیح نو یو لږ غنټه په کانو چتول بلته سمندر کې واچول صحیح نو بیا به ورته دا التن اوسراوالي بیا کار واچوي وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ او مُدِرَ پارا واچ کون کی یعنی دا زمون نگرانی کی دا جنات یعنی جنات دا اللہ نہ علاوہ بل سب کنٹرول کو نشي
وَأَيُّوبَ آیات ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه چې کله د دعا وکړه आवाज وکړ خپل پروردګار ته انی مسنی الضر چې ما تر رسیدلې د ډیر شدید مرض وانت ارحم الراحمین اتډیر بهتر رحم کوونکی ایوب علیہ السلام صبر ایوب ضرب المثل صبر ایوب ضرب المثل چې د باندې بطور ابتلا الله تعالی داسې عجیب بیماری راوستله او دې بیا هم د خدای شاکر او په دا مرض باندې صابر بندو خو چې ډیر تکلیف اتلس کاله ته بیماری و سورہ کاله اتلس کاله خو چې تکلیف ډیر زیات شي او ټول رشتہ دارون پر خودو خلقون پر خودو صرف یو وخت دی رحمت بنت افراسیم ابن یوسف علیہ السلام جو افراسیم د افراسیم لور و داغه نامه رحمت دا د ایوب علیہ السلام خضوا پس دغه یو خضوا ورسره دی بو سره خدمت کو بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے قرآن تم اللہ ذکر کرے گی ہاں چې دا غریب هیڅ شی ورسره نو دا بلل چرته مزدوری کوله د مزدورۍ څخه پیسې چې ورته ملاو شي هغه باندې خوراک واغست هغه د ایوب علیه السلام تراوړو یو ورځ ورته مزدوری ملاو نشو او خاوند د خوراک ابتلا د الله طرف نه صحیح نو دا پلار را روانه و انو یو سړی وکړ ناغه ورته ته مزدوری ملاو نشو وینا د دې وشتان ډیر شایسته وګوره ک د دې وشتان له درې څلور وشتان په کینچا باندې کټ کې او ما ترا کې زبتا ته خوراک درکم دا به یوسي دې ټیکتن ورکټ کړه نظریه ضرورت ډاکټرین اپنے نیسیسٹی صحیح او بل طرف ته هغه سړی یو سړی تیار کوي ایوب علیه السلام ته وایا چې ستاسو خدای پاک باز او پاک دامنه پاتې نه ده دا پاک باز او پاک دامنه نه ده پاتې د دې تعلقات کی پردو نارینه سره صحیح او دلیل دا دی چې د دې رائټ سایډ ته دا کمسای دا کښې دا ایوب علیه السلام چې دا راځه مرتدی فراشه چې کتل نواقی کښې و ایوب علیه السلام پیغمبر کو ډېر غیرت دی صحیح ایوب علیه السلام ورته د خپل تفاصیلو نه خو چې کله د ټیکشم سر گزاره بده وهم قسم دې سر گزاره بده وهم نه بل ځای حدیث کې راځي ته قرآن کې راځي الله تعالی فرمایي چې کله دې ټیکشه نو دغه یو قسم په پروتو سر گزاره خدای له کسړي امر کې وسه هغه مرشي صحیح الله تعالی ورته حیله او خدلا او دا حیله جائز و د ایوب علیه السلام لپاره چې قسم وکړي او قسم باید چې فلفل اوس کله تراخلي او کنسل گزاره ورکه نو دا خو به مړکی نو ته دومره نارینه را لخته وګوره لخته وګوره او دا هغه خاصه او دا هغه یو جارو ولې جوړه او هغه یو ځل ورته خلاصه سل نو تبر دې قسم نه خلاص شي فضرب به ولا تحنس الله تعالی وإذا حلا مونږ ایوب علیه السلام ته وقولنا ځکه چې دا بیبي ډیره پاک نه فاستجبنا له من دعا قبول کړ فکشفنا ما به مونږ لري که هغه چې ودبانه من ذرن د بیمارینا واتینا ورکم دلا آلو فیملی ددو ومثل ما مونږ زیات مثل د دوی ورسره د دوی نه یعنی مینز مونږ ور فیملی انکریز کړه رحمتا من عندنا فحیثیت در رحمت زمون جانبنا و ذکر للعابدین او دایو نصیحت و عبادت گزارو دفارا چی ابتلا برازی but you may not give up your hopes in Allah subhanahu wa ta'ala سکه چی ابتلا در باندې رااله نو دا مت یعنی دا خیالات مکو مانا بخدای پس خبر باندې خفه شوی دا دومره لوی تکلیف چې را باندې الله تعالی فرمایي دا خفقان مثلا نه ده ځکه نیک بنده باندې ډېر لوی تکلیف راولم ځکه دا غوام چې دا درجات نورم بلند شي دا غوام چې دا درجه نو په عبادت باندې درجه دومره نه بلندېږي لکه په یو تکلیف چې الله تعالی څومره درجه بلندې دا انت ولیک ځکه یو حدیث کې راځي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام نے تاسو ته چې اي الناس اشد بلاء انسانانو کې سخت تکلیفونه چا باندې راځي پیغمبر علیہ السلام راته وې چې اشد الناس بلاء الانبیاء
د ټول لوی تکلیفونه چې انسانانو کې راځي پیغمبرانو باندې راځي د دوه وجو یو دا چې دا غوي قوت برداشت دی دا وایي څه وته بعض اوقات یو سړی دومره لوی حوصله والے دا چې تکلیف به راځي چې بل سړی باندې داغه په لسمه سره راغلی ونه کیږي صحیح هغه بیا هم خوشاله هغه تکلیف ډیر خنده پېژانه سره هغه پیښ کوي ځکه دا قوت برداشت زیات نو د پیغمبرانو قوت برداشت زیاتی صحیح ناغي زور ابزار کوي چې خدای ولا زور ورکړي ناغه زور هغه ابزار کوي اې کې شاته ابزار ورلګي صحیح یعنی د ټیکنالوژي په ژبه کې دا ویل شي چې د پیغمبر په نیچر کې څه لګېدلی شاته ابزار ورلګېدلی ته خو دا صحیح پیژني صحیح نو دا الیمنټ الله چې قوت برداشت یو او نمبر 2 د دې وجه الله دې تکلیفونه ورکړي چې الله جنت کې ډېر لوی درجات ورکول غواړي او هغه درجات قسم ملاويږي په تکلیف باندې نو حضور اسلام فرمایي چې یقتل الرجل حسب دینه وطاقته یو انسان ته الله تعالی چې تکلیف ورکړي نو داغه دو سلونه ته ګوري یو دته چې دا عقیده سره مضبوطه ده او بل دیتا چې د بدني قوت سره ده قوت برداشت سره ده حضور اسلام فرمایي فان اشتد دینه اشتد بلاؤه عقیده مضبوطه مصیبت په خدای لوی راوړي سخت راوړي وان رقد دینه رقد بلاؤه او عقیده کمزوري خدای وایي چې له کوم ځای په پورته کې غړو کاږي کی صحیح اور بھائی کہیں اسلام تھا ہاں ناگل اللہ تعالیٰ پہ دور ڈیم تکلیف نہ ہوت کہیں کہ دیکھو میں سخت کیا لو صحیح واسماعیل اسماعیلیات کا ادریس وذلکفل او ذلکفل د بنی اسرائیل پیغمبر ذلکفل مانا ذلکفل ہاں نیک نیم دے ہاں نو دا نیک نیم دے پدی ہوا ادے په نیک نیم باندې مشهور دی خاص نوم یې چاته یاد نه دی ذلکفل علیه الصلاۃ والسلام دا د بنی حضرت ذلکفل په دې بنیاد وای چې څوک بوم پس مسله کې انخته مده به شوړ ورکړه د ضمانت ته تیار د دومره نیک تړو چې اوسه په تکلیف کې اخته او هغه ته شوړ کې پکار دی وکړ زبو حکم با بیل باندې یا باند بازار کړ نو دې وجه ذلکفل رس کفالت وای باند ورکول تا کفالت وای باند ورکول نو بس دا ذلکفل باند کې ورو بس دې راځه لپاره تیارو وای چا مو ته یې نه مفهوم مسله ده ای خو باند غواړي صحیح نو شخصي غواړي که مالی غواړي نه دې شخصي غواړي چې تیار خیر مالی غواړي اوکې لیټ می ارینج اټ لیټ می ارینج ها تختدو والا نه نو دی وایي خدای وکړه نیک نیم ورکړه ذلکفل نو دا یو ډېر ښه صفت دی چې سړي وس کې وي او چا د پاره باند ورکړي او سړي ته ګوري صحیح بس کچو سړی دې ګټای کړی یو څه ګرځن صحیح ده کنه و اسماعیل آیات اسماعیل ادریس او ذلکفل کل من الصابرین دا ټولو من الصابرین د صبر کوونکو نه نو صابر درې معنی راځي قران کې چې کله لفظ صابر ذکر شي یا صبر ذکر شي نو نمبر اول صبر پیشنس کې وي ورته او نمبر 2 استقامت سټیبلیټي وي ورته او نمبر 3 تسلسل یا کنټینیوټي خالص اعمالو کې انګريزي کې جو ټسټډ فاسټنس وي چې الله تعالی چې صفات قران کې کی صابر باندې دې معنا دا چې هغه پیشنټ دی سټیبل دی سټډ فاسټ دی دا ډول تولیک ډیر اګرای نه کوي لکه چا سبل اپشن صحیح سټډ فاسټ دی پیشنس دی سټیبل دی سټډ فاسټ دی او چې هغه صبر وي نو دا دغه وړ صفاتونه دي دغه وړ کوالټي دا یو بل سره نه کیږي دا یو بل سره ټایم یو بل سره تړل نه چې یعنی تاسو په نشي سره ویلې چې شیرشاه دې ډېر صبرناک بندر په استقامت کې نشته وات از دیس د دې کانسپټ نشي دی چې سره صابر وي استقامت پکې وي سټ فاست وي اذروایز چې اثر پاتنه صبر پکې کې مخاله را صحیح مذاکره ورسېدنه دا یو بل سره راځي نه کل من الصابرین وادخلنا امونگا داخل کریو دوی فی رحمتنا پر رحمت زمون کی انہم من الصالحین یقینا دویو من الصالحین دنیکانو خلقنا وظنون نون عربی کوئی ماہی تا ستا فش تا وظنون ادمہی ملگرے ظنون مانا
دا د یونس علیہ السلام نیک نیم دی. وظنون ماہی والا فش والا, ماہی والا مانا فش والا. وظنون آیات ظنون یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا چکل دے لاڑو مغاضبا دے پا غصو کونتا اقوم پا غصو دتا دور تو دمر زان سڑے کو چی اغی خبری تا تیار دی نا اللہ تعالیٰ دتا ہوئی اوکے کتے پہ ڈک شوی نبی آدمی بانے عذاب راولم اس اللہ تعالیٰ چی قوم بانے عذاب راولی نو پیغمبر دا پارا دوستے جی دا گئی درست ہوئی دوستے پہ یو کو پیغمبر تا اللہ اطلاعور کی چی now it is decided or it has been decreed دا زمان decreed ہے چی دا قوم عذابون صحیح وین سٹیپ دا دی چی پہ appointed time اللہ تعالیٰ پیغمبر تا دویم وحی ہوکی چی ننشپا کی تا دا علاقہ پریدا ننشپا کی دا علاقہ پریدا ذکر سبا دیبان عذاب را روان دے وہ یونس علیہ السلام دمرا فیڈا پر دینا خوش داڑوں بنے سٹیپ والا خبر ورطا آگے چی it has been decided صحیح نو بس دا جوڑا دیم دا انتظار نکو ویخ باسا صحیح دوے حکم دے انتظار نکو اگا بھائی لکر رسی اگا بھائی لکر نو بس جوڑا دے پیو وستے نو چی پیو وستن اللہ روان چی دے علاقی نو سمندر تا ورسے دا چل تا ورسے دا سمندر تا ورسے دا نو سمندر کی شپ دک شوے ہو سمرشی کیپیسٹی ہوا نو بس خلق پچے ناس کو نو دو ورطے یہ رمان زان سر بوزے نا لگی یار کیپیسٹی ویزا خیر دی یو کس پانی سکی یو کس پانی ناغی ورطا کسانو ماللہ تاوے سیلر تا چیرہ خوابے اپنی زان سر نو بس دے زان سر کینو نو ستلا نو دے کی وینڈ رہے نو دے وینڈ وجہ دا کشتا امبیلنس ہوا صحیح پھر اوربرڈ ہوا اوربرڈ نو دا امبیلنس ہوا نو چه امبیلنس ہوا نو سیلر اگر تا پا غصہ شو ویسر یو کو ملا سر تا دا مانا کولا سر مونگا اٹھو مصیبت کی افتہ کو صحیح نو ویز خلقو تیوی دیبا غردو دیس ابوتا ذکر در وجہ مونگ طولو باندے دا کستا ہے دا در جاتی آسوک سے ویلے صحیح نو آئی کہ پوہان خلقو مغیوی دا انجسٹس دے دا دا انصاف خلاف دا ذکر چی دا کستا ہے یہ واد لدر ویٹ دا وجہ ندا امبیلنس شوئے آل ٹوگیدر زمونگا ویٹ پر جات شوئے صحیح او چکلتاو مونگا اگریکلی دے مزان سر کے نوڑے دے نو ہی از ناٹ بی اونلی ریسپانسبل زمون ٹولو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی دا صحیح کیا نا نو ورطیستا سو مقصد وی زمون مقصد داری چی دے بنو کر دو ڈرابا کرو سبقو ڈرابا میں پچا بو باسو نو چیرے چان نمرا ہوا تا ناغبا نو بس دردر منم کاغذ بھائی نو منوڑی کر یہ شک بس اے چیرے آگا آگا ہم تک دنو میں آگا صحیح نو دا غیتا ہے نا بس ما پریزی پڑا ٹوک کیا نو دا پس پڑا بسم اللہ نو میڈیٹرینین تے ٹوک کا چرتے ٹوک میڈیٹرینین تا نو میڈیٹرینین تے چھ ٹوک کو الویل الازرق کوئی ہوتا بلو بیل صحیح ہوتا بلو ادار ویری فیو all over the world these are very few blue whale عرب ہوتا ہے الویل الازرق ادار میڈیٹرینین کی پیدا کی نو بس هغه یو ولا او ویل خطوره لوی بلا ده ضروري او خلوا ذکری اروانی بوبو کې نو چې صحیح نه پکې ورته لکېږي نو صحیح او کوم ایکسترا او بچ ورته دي دې ده پر کتري دی ها اس پر کېږي برا دورو چې کې او رواني نو بس هغه خدا سره واه ځای ورته دې په کې ها بالغنا سو ورته بالغنا ها دی ورته بالغنا وایي نا الویل الازرق ہوتا نو اینی ہاو اس دے کے ورننا ہوتا ایسے ورننا نو مسئلہ دارد الویل الازرق یاد ویل چی دے شے چکاینا دے چکول لکر دے تیرول دے تیرول یا دوی مسئلہ دارا چی وڑو کے شے نیا پا کی تیری جی چی غٹ دانا کی دی جی دے پا دے حل کس کٹ شی اور حل چی دے دا خو یو لوی کیوبیکل کمره ده دا هم څه دی دا یو لوی کیوبیکل 12 by 12 څومره 12 by 12 ار بیره اوری دا چې 12 by 12 کمره ده 12 by 12 کومه کمره لکه ځان ته کولی دی شي صحیح نو بس دې په 12 by 12 او ایر کنډیشن کمره ده ځکه چې ایګه هوا اکسیجن او بو ټول پکې دوام سره منوزي او ایکسترا دیو جی اللہ تعالیٰ بلزا لفظ وی فلقمه الحوت لقمه آغا شیطا وی چی پا خلقی او پا حل کی خلقی
او حلق کی الله تعالی دا ونه چې فبتلع الحوت دې مہی تیر نه دې کله سمه کې نو دې حلق کیو صحیح هغه کمره کې پروت صحیح هغه کمره کې منځونه به هم کو عبادت به هم کو ایئر کنډیشن کمره ورته ملا ہوا ایئر کنډیشن کمره ورته ملا ہوا دې لقمه څه شي لقمه دې ته وایي چې خلک چې لا تیر شوی نه لقمه وای ورته فلتقمه الحوت وهو مليم صحیح او دې ته تاسو عبادت به هم کو او الله تعالی ورته القا وکړه چې چون کې تا د وخت نه وړاندې ټوپ کړی زمون په دې وطن کې موږ د ورجینیا تماکو کړو نو د دې د بټایو فارماسي هغه کې په خود لیک په علاقه لاله دي په علاقه کې وموي نو دا فارماسي کې په ناغه داسې وي چې کسان وختي هغه ورجینیا ناغه پاڼې رامته ناغه تازه د یعنی نماتی لمدی نماتی نو دې وجه مازیګر وخت کې دا نوجوانان لکان یو دا ماته نو بیا مړاوي شي نو ماتي نه کنه مې دکی نه صحیح نو زموږ یو عزیز دی نو دا باندې درې بټایو داغه مازیګر الکان سره ته پټیتا چې پاڼه ماتوله نو مازیګر نو ما خان څخه عرب شدا غریب نظر کمزور وټ وټ جسمه به چولې نو دا مو ته چکو تړل الکان وای هغه چکو سره تړي لخت سره صحیح نو دا چکو الکان ډیر آزاد دي صحیح ناغه ته ما اورته ما کاکا تنن تر وینا نن ملالاو دې ما وړي زمان نظر کمزور دي نو ما مرتاد تکلیف نه راځي الکان ډیر باندې ما څنګه ویغه پټو د شزو یو پټی نه بل پټی دا بل نه بل کا انت په دوه بخورا لختی وی اولی وی صحیح نه والد هغه در رواني انتوي کا ټوپ نه زپو الکه پریوفن وې د وخت مخ کې را باندې ټوپ وای نو یونس علیه السلام د وخت مخ کې ټوپ هله نو والد کې پریوته صحیح نه الله تعالی وته نو اوس بدا دي کې چې بس دا وظیفه وکینو نو پورا سلوي خلبه دا وظیفه کوله چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو په یو سل وختم ورځ باندې بل ورځ ان شاء الله به بل صورت تزو چې الله تعالی په 20 باندې وګورو اوس 20 باندې زه وسیلونه پکارو یو کوله پروټیکشن پکارو چې کله د بدن دومره کمزور شي چې کاری باندې مچوم کې نهسته نو وینه تراوتا او صرف وینه نه دغه څه بدن د خوشبینه راوځي مچ سره یا ماشي سره نو خو وایرس او بکټیریا ورنه وځي صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اللہ تعالیٰ پہ گولڈ پلانٹ راو کرو گولڈ پلانٹ یو تاسو زیلدار بوټي دي چې هغه لاندې هیڅ مچ ماشه هیڅ شي نه کوي ناغه پروټیکشن او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو ډیر الله تعالی مکلف کړ ناغه ډیر به روزانه 2-3 واره دته راته او دته بل کده ماشوم خپل پای ورسول صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا حمدنا لك وعزمنا رزقنا القرآن ما نسينا وعلمنا منه وأجعلنا وكما تلاوة على الليل ونهار فالله خير حافظ وهو